یعنی صرف د یونس علیه السلام قوم داسې وو چې هغوی چې کله د عذاب هغه آثار ولیدل عذاب لا نه و راغلی، ځکه چې عذاب راشي بیا توبه نه قبلیږي. عذاب لا نه و راغلی خو د عذاب نه مخکې چې کوم آثار ورته حضرت یونس علیه السلام خولیو هغه یې ولیدل، نو دا ټول قوم په جمع باندې راووتو او الله ته چې کوم دی په جمع سره توبه وباسله، جړا او فریاد یې شروع کو او دا الفاظ به وي چې الله پاکه تا یونس علیه السلام په کوم دین سره رالیږلی دی په هغې زموږ ایمان راوړی. نو الله تعالی د دین هغه راغلی عذاب هغه چې کوم دی واپس نو صرف د یونس علیه السلام د قوم نه عذاب چې کوم دی واپس شوی دی چې دی ایمان راوړی دی، د ایمان د وجه نه دی واپس شوی دی. او نور چا ایمان نه دی راوړی چې عذاب یې لیدلی هم دی خو دوی ایمانو نه دی راوړی. نو په دې آیاتونو کې د یونس علیه السلام د قوم هغه واقعه هغه بیانېږي. یونس علیه السلام الله تعالی په عراق کې یو صوبه او موصل په هغې کې یو ښار و نینوا. هغه نینوا ښار کې تقریبا څه د پاسه 100,000 خلک اوسېدل او دا خلک ټول بت پرستو د بوتانو عبادت پې کو. نو الله تعالی ورته حضرت یونس علیه السلام راولېږو او یونس علیه السلام ورته 2 کاله مسلسل تبلیغ وکړو، نصیحت یې ورته وکړو. 2 کالو کې د خلکو د حضرت یونس علیه السلام خبره ونه منله. نو حضرت یونس علیه السلام ورته 2 کاله پس وویل چې په تاسو باندې تاسو خو زما خبره نه منئ، ایمان نه راوړئ، دغه بت پرستۍ کې مبتلا یې، نو 3 ورځې بس په تاسو باندې عذاب راځي. نو یوه ورځ تېره شوله، 2مه ورځ تېره شوله او چې کله 3مه ورځ شروع شوله، یعنې 3مه ورځ شروع شوله، نو په 3مه ورځ باندې په دې باندې د عذاب هغه آثار ښکاره شو. توره وریځ راغله او دا توره وریځ چې کله راغله نو دا د هر کس کور ته وردننه کېدله. نو د خلکو چې وکتل چې موږ ته خو یونس علیه السلام پیغمبر ویلي وو چې په تاسو باندې په 3مه ورځ باندې عذاب راځي، یقینا چې دا په موږ باندې عذاب راغی. دا ټول قوم په اتفاق سره د ماشومانو سره د څاروو دا ټول یو میدان ته راووتل، سارا ته ووتل او هلته الله تعالی ته چغې شروع کړل چې الله تعالی موږ چې تا یونس علیه السلام په کوم دین سره رالیږلی دی نو په هغه چې تا څه ورکړي دي په هغه ټولو باندې موږ ایمان راوړی دی. او جړه هنګولی الله ته شروع کړله په چغو باندې سره د خپلو نابالغه ماشومانو دا سارا ته ووتل او هلته چغې الله ته ووالې. نو الله تعالی د هغه عذاب واپس. یونس علیه السلام څه وکړل؟ په 3مه ورځ یعنی 1 ورځ تېره شوله، 2مه ورځ تېره شوله، چې کله 3مه ورځ لا نه وه راغلې، 3مه شپه شوله، د خو 3 شپې خولې وې که نه چې 3 شپې پس په تاسو باندې عذاب راځي. نو په 3مه شپه په نیمه شپه کې حضرت یونس علیه السلام هجرت وکړو، دغه کلي نه روان شو. ولې روان شو؟ دې ځکه روان شو چې په دغه قوم کې یو رواج و چې څوک به ورته دروغجن ښکاره شو، چا به ورته دروغ ووایي او د هغه دروغ بس ثابت شو چې دی دروغجن دی، نو هغه پیغمبر هغه به چې کوم دی پیغمبر خو دروغ نه وي خو هغه کس به چې کوم دی وجو. یونس علیه السلام ته پته وه چې 3 ورځې پس په عذاب خامخا راځي، دې کې شک نه کوو. خو یونس علیه السلام زړه کې دا و چې کیدای شي دا عذاب خو په 3مه ورځ راځي، خو چې څنګه 3مه ورځ شروع شي نو دا خلک په وایي چې یونس علیه السلام خو والعیاذ بالله دروغ ویل دی، عذاب رانغی نو په ما باندې به راکېږي، ما به مړ کړي. کیدای شي عذاب ماسپښین ته ایثار شي، مازدیګر ته به دغه 3مه ورځ به راځي، الله فرمایلی دي، دې کې شک نه کوو. خو کیدای شي په سار کې عذاب را نه شي، د عذاب مازدیګر ته ایثار شي، نو په سار کې به د آخره ما قتل کي، ما به شهید کي. نو د دې نه چې کوم د دې وجې نه حضرت یونس علیه السلام ووتو او دا کلی یې پرېښودو، روان شو. سمندر غاړې له چې لاړو نو کشتۍ ته لاس وهو، کشتۍ ورته ودرېدله، کشتۍ ته ور وختو. یونس علیه السلام چې کله کشتۍ ته وختو او کشتۍ روانه شول، دا کشتۍ څه وخته پورې مزل وکړو خو بیا دا کشتۍ ډوبېدله. نو د کشتۍ هغه مانګي ووی چې دا زمونږ تجربه ده چې کوم غلام د خپل مالک نه بغیر د اجازه راشي نو دا کشتۍ بیا ډوبېږي. نو لہذا ټولو خدمت کې عرض دی چې زمونږ په دې سورلو کې کم یو کس کم غلام د خپل مالک د اجازت نه بغیر راغلی او سفر کوي، نو لہذا هغه دی سمندر ته او دریاب ته ور ودانګي چې دا نور خلک د دې د وجې نه ډوبېږي، دا نور خلک بچ شي. یونس علیه السلام پاسېد، چې کله پاسېدو نو هغه مانکي کېنو
ته غلام نه لګي ته ډېر خپل سړی نو دې په زور باندې بیا کېنو نو بیا اعلان وکړو نو بیا یونس علیه السلام پاسې 2-3 پیر دې به کېنو او دې بیا پاسې دوی د خپل مالک نه بغیر د اجازه نه راغلي او یو روایت کې دا دی چې په دې سورلۍ کې یو کس زیاتی په دې کشته کې نو مانګي وی چې یو کس د الله د لپاره قرباني وکړي سمندر ته ورو د انګریزان غرق کړي نو دا ټوغونډه کشته والا به بچ شي نو څوک نه تیارېدل نو یونس علیه السلام پاسې نو مانګي کې نو ویته کې نو ویته د دانګلو والا نه ستا دا چهره ډېره مزیداره ده دا زما په اوبو نه سود کېږي نو په دویمه بیا بیا اعلان وکړو اخره کې دا چې قراندازي واچوله یو قراندازۍ کې هم نوم د یونس علیه السلام بار بار به نوم د یونس علیه السلام راخط نو د چې کوم دی سمندر ته ور ودانګل څنګه ور ودانګل نو الله تعالی کب ته حکم وکړ دله ورس نو کب ور ورسېد خولې ورته وازه کړې وه دغه په خولو کې اډو لګي او الله تعالی دې کب ته حکم وکړو چې دې لوړ تیر کا غاښونه پې مه واخه خوله پې مه رابنده لوړ یې تیر کا او دې به چې کوم دی ضایع کوې نه دا ستا خوراک نه دی دا به تا سره امانت پروت وي نو د یونس علیه السلام د مئی په ګېډه کې پروت وو چې څنګه دی د مئی ګېډه ته ورسېدو نو د دا کلمات شروع کړو چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نو دا کلمات شروع کړو د دې ورد به د مئی په ګېډه کې کو او دا مئی به ګرځېدو را ګرځېدو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې څلوېښت ورځې یونس علیه السلام د مئی په ګېډه کې او بعضې مفسرین وایي چې ورځې یونس علیه السلام د مئی په ګېډه کې او بعضې وي 15 ورځې او بعضې وي 1 ورځو او بعضې وي 100 غنټې د مئی په ګېډه کې خو مشهور قول دا دی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دا چې دې 40 ورځې د مئی په ګېډه کې وو 40 ورځې دې د مئی په ګېډه کې تېرې کړلې بیا دې مئی ته الله تعالی حکم وکړو دې وغورځوه بهر نو دې چې کله بهر غورځو نو د وجود مکمل نازک شوی وو نازک شوی اوم شوی د وجود مبارک کې ویښتې چې څومره وو دا ټول غورځېدلي وو ځکه د مئی ګېډه ډېره زیاته ګرمه وي نو ویښتې ټول غورځېدلي وو نو د نور برداشت پکې نه وو نو الله جبريل علیه السلام د حکم وکړو ورشه د ده لپاره انتظام وکړه وی جبريل علیه السلام د کدو زڼې راوړو او د سمندر په غاړه د دریاب په غاړه باندې ښخ کړو هغه فوراً چې کوم دی رالوی شو ګورې پاڼې وکړلې په هغې کې هغه مئی یونس علیه السلام ور وغورځو نور به پرې نه لګېدو الله تعالی ورله اوسۍ مسخر کړله اوسۍ به راتللې د ځنګل نه او یونس علیه السلام ته به ودرېدلې او ده به پی تازه تازه پی به څکل نو پی به هم څکل او لږ ډېر نور به پې هم لګېدو تازه هوا به هم لګېدله نو خپلو کې ژوند پیدا شو او خپل قوم طرف ته روان شو او قوم هم د ده په فکر کې لګېدلو چې زموږ پیغمبر چېرته راړو چې موږ په هغه باندې خو ایمان راوړی دی خو موږ ته چې د دین نور احکامات وښیي یونس علیه السلام راغی خپل قوم سره بیا میلاو شو یونس علیه السلام څه ګناه کبیره نه وه کړې اجتهادي غلطي ته شوې وه د الله د حکم نه بغیر خو راوتلی خو الله تعالی خو ته دا حکم هم نه وکړی چې د کلي نه به نه وځې دا حکم ورته هم الله نه وکړی چې د کلي نه به نه وځې خو دا حکم یې ورته هم نه وکړي چې د کلي نه وځه نو ګناه کبیره نه وکړې اجتهادي غلطي کړې وه نو د دې وجې نه ورته الله پاک چې موږ ته خبره ورته ناخوښه شوله 40 ورځې د مئی په ګېډه کې دا قسم امتحانات یې پرې راوست نو دې